الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو، زم ستاسو کوربا ستاسو ورور شیراز احمد شیرازي او د نندیال مازیګری په یو بل پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو نن زه موجود یم په کلي میدان کې او سره موجود دی د پښتو ژبې یو ځوان شاعر د کوم تعلق چې بډګرام ادبي ملګري سره دی جناب انورزیب انور چې ما سره موجود دی. د هغونه به د هغو د ژوند په هکله پوښتنې کوو، د هغونه به د هغو چې کوم تازه کلامونه دي ستاسو مخکې به شریکوو. هغه وایي چې پرېږده ایله مې هېره شوې ده، پرېږده ایله مې هېره شوې ده، غلی شه هغه مې هېره شوې ده. او اوس هغه کوڅه کې خطا کېږم، اوس هغه کوڅه کې خطا کېږم، اوس هغه کوڅه مې هېره شوې ده. او ما ته ساقي بیا جامونه مه نیسه، ما ته ساقي بیا جامونه مه نیسه، لرې که نشه مې هېره شوې ده. او ستا د چم خبرې یادومه خو، ستا د چم خبرې یادومه خو، ستا د چم نقشه مې هېره شوې ده. انورزیب صاحب السلام علیکم، ډېرې مهرباني تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. انورزیب صاحب دا ته ووایي چې تاسو ژوند څنګه روان دی او ادبي هیزې د کله شروع کړې؟ ژوند خو ډېر الحمدلله ډېر ښه روان دی او ادبي هلې ځلې چې کله د وایس اف بډګرام د طرف نه زموږ خاص کور کې شاعرانو سره ډېره مرسته وکړله، د هغې د وجې نه زموږ زیات شوق او ذوق پیدا شوی دی. نو زه د وایس اف بډګرام ډېره زیاته مننه کوم. دا ته ووایي که نه چې شاعرۍ په هکله ویل کېږي که نه چې یا سړی په عشق لیونی شي یا انسان چې کوم دی هغه د معاشري هغه بیسی ویني هغې په هغې شاعر شي، یا وایي چې په نور داسې څه وجه وي څه غم پیدا شاعر شي. تاسو شاعر څنګه رالی؟ نو زه خو چې د څومره پورې ګورم نظر زما رسي نو زه د پښتون په غم کې یقینا چې شاعري مې شروع کړل ده او پښتنو سره مې ډېره زیاته مینه، انسان سره مې مینه ده، د هغې وجې نه ما شاعري شروع کړل دی. ډېره خبره ده. دا ته ووایي تاسو اوسه پورې څومره غزلې لیکلي دي او کتابونه مو چاپ شوي دي که نه؟ نو کتاب خو تر اوسه پورې زما یو نه دی چاپ، ځکه کتاب پوره کېږي هم نه چې څو سړی ژوندي وي نو کتاب نه پوره کېږي، کتاب د مرګ نه وروسته پوره کېږي. او که هم روایتي کتابونه وګوره نو 6 کتابونه تقریبا زما تیار دي، په هم کار شروع دی. ماشاءالله جی. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې موږ د نندیال مازیګري د پروګرام د لارې د ادب هغه ځلانده ستوري ستاسو مخې ته راولو کوم چې په سوشل میډیا باندې کې ډېر کم راځي. او انورزیب صاحب هم هغه زموږ د بډګرام د سیمې ځلانده ستوری دی چې کوم تر دې دمه د 6 کتابونو شاعري چې کوم دا هغه لیکلی دی، یقینا زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده. دا ته وایي انورزیب صاحب چې د هغه په شاعرۍ میدان وي که هر میدان وي، هغې کې د چا څه نه څه استاد وي، څوک استاد وي، د شاعرۍ میدان کې څوک استاد دی؟ نو ما سره خو تر اوسه پورې چې کله ما غزل لیکه توکل پام صابر صاحب مننه کوم چې هغه ما سره مرسته کړله، او داسې محمد علي خپلواک صاحب شو، سیرای صاحب شو، د ټولو زه مننه کوم چې ما سره مرسته کړ. دا ته ووایي که نه چې بډګرام کې خو ډېر تنظیمونه دي، د بډګرام په سیمو باندې کې لګیا دي، هغوی د ادب خدمت کوي، د ادب چې کوم کور کور ته رسول دي هغې لپاره هلې ځلې کوي. ستاسو تعلق چونکې بډګرام ادبي ملګري سره دی او دا شان نور تنظیمونه هم دي، طریقې پسند ادبي ملګري دي، دا شان د باسل پښتو اکیډمي ده. تاسو څه ګڼئ چې دا شان تنظیمونه د پښتو ادب کور کور ته په رسولو کې څومره کردار ادا کولی شي؟ نو که د دې تنظیمونو کار د ادب د پرمختګ لپاره وي بیا خو ډېره ښه خبره ده. دا خو 3 دي چې زه 4-15 هم شي نو ډېره ښه خبره ده چې د ادب لپاره کار کوي د تعصب په بنیاد نه. ګپ شپ به لګوو، خبرې اترې به کوو، خو اخرنۍ پوښتنه درنه دا کوم چې دا ته ووایې که نه چې بډګرام کې تنظیمونه ډېر دي، بډګرام ادبي ملګري تاسو ولې خوښ کړل؟ نو هغې کې خو زما نواز تورخیلي صاحب شو، اختریات قمر صاحب شو، د 1994 نه زما هغو سره ناسته پاسته رن، هغو د دې تنظیم بنیاد ایښی و، هغې د وجې نه زه هغو سره ناسته پاسته. یقینا چې تاسو په سوشل میډیا باندې کې ډېر مینوال دي او ډېر مینوال ستاسو کلامونه خوښوي، ستاسو شاعري خوښوي. که مینوال ته خپل یو کلام وړاندې کړي نو ډېر خوند به وکړي. نو غزل به ورته ووایي د اختر په حوالې سره: ګیندې کوم سپلو ته د اختر ته ورځې کمې، ګیندې کوم سپلو ته د اختر ته ورځې کمې، ټوټې کوم کپړو ته د اختر ته ورځې کمې، او بیګای په جړا را نه غوښته کپړه پیزار، بیګای په جړا را نه غوښته کپړه پیزار، چا ویلي مې بچو ته د اختر ته ورځې کمې. مننه جي. دا وګوره د شلو نه دي بره بره تلي، دا وګوره د شلو نه دي بره بره تلي، دا وګوره روجو ته د اختر ته ورځې کمې. دوباره وایي چې ډېر خوندور شعر دی. مننه جي. دا وګوره د شلو نه دي بره بره تلي، دا وګوره د شلو نه دي بره بره تلي، دا وګوره روجو ته
دی اختر ته ورځې کمې یسې به موږ ټول عمر روژه په روژه ګرځو یسې به موږ ټول عمر روژه په روژه ګرځو یسې به ستا مزو ته دي اختر ته ورځې کمې مننه دي ځي خلک د خپلوانو په قبرونو اچي خاوري ځي خلک د خپلوانو په قبرونو اچي خاوري ځي خلک مقبرو ته دی اختر ته ورځې کمې مننه دي ځي خلک د خپلوانو په قبرونو اچي خاوري ځي خلک د خپلوانو په قبرونو اچي خاوري ځي خلک مقبرو ته دی اختر ته ورځې کمې چا چاټ کړل د خاورو دیوالونه په سرو مټو چا چاټ کړل د خاورو دیوالونه په سرو مټو څوک رنګ کوي بنګلو ته دی اختر ته ورځې کمې مننه دي منمه چې انوره غریبي دي د عمر منمه چې انوره غریبي دي د عمر خو پام مې شه بنګړو ته دی اختر ته ورځې کمې ډېره ډېر ښه ډېر زبردست یقینا چې ډېر خوندور کلام و د انور صاحب تاسو خو روماني شاعري هم ډېره کړې ده یقینا چې یو ډېر ښه فکر لرئ ښه سوچ لرئ که یو بل کلام زموږ مینهوالو ته وړاندې کوئ نو ډېر خوند به وکړي دغه چم ګورې ښه نه دی دغه چم ګورې ښه نه دی پرې قدم ګورې ښه نه دی ډېر ښه جي مننه دا څلور روڼه دي ښه دي دا څلور روڼه دي ښه دي دا پنځم ګورې ښه نه دی مننه جي مننه دا څلور روڼه دي ښه دي دا څلور روڼه دي ښه دي دا پنځم ګورې ښه نه دی محبت له مینانو دا موسم ګورې ښه نه دی او دا چې ته ورسره اوسې دا لم ګورې ښه نه دی مننه دي زړه اظهار د مینې غواړي د دې زغم ګورې ښه نه دی او نور ویش رونو خپل وکړی په تورخم ګورې ښه نه دی نن بیخي دی وینه وینه نن دې نم ګورې ښه نه دی چې انسان وجنې جوړ نه کړی بیا خو بم ګورې ښه نه دی مننه دي ستا زړه کې زړه پیوند دی تاله غم ګورې ښه نه دی دا په حق که پناه حق دی خو قسم ګورې ښه نه دی مننه دي دا په حق که پناه حق دی خو قسم ګورې ښه نه دی په لوس قول کې انوره اوس صنم ګورې ښه نه دی ډېر ښه جي زبردست که په حق که پناه حق دی قسم ګورې ښه نه دی او په لوس قول کې انوره اوس صنم ګورې ښه نه دی ډېر ښه انور صاحب یقینا چې تاسو الله تعالی ډېر صلاحیتونه راکړي دي او ډېر خوندور شاعري تاسو کوئ او الله دې وکړي چې تاسو مخکې لاړ شئ د پښتو ادب خدمت وکړئ زموږ د بډګرام د دې سیمې خدمت وکړئ انور صاحب مسافرونو تاسو ګوري یقینا چې هغه په بار مسافرۍ کې مزدوري کوي او تاسو دا یو مزدور مناسبت سره یو کلام لیکلی و چې کوم په سوشل میډیا باندې کې ډېر هیټ شوی و او دا کلام چې کوم دی ما خپل د والد هم شیر کړی و او زما هم چې څومره ملګري دي هغه هم ډېر ستایلی و نو هغه کلام زموږ کتونکو ته خاص توګه زموږ مسابقو ته ډالۍ کړي ډېر خوند به وکړي دنیا منزلې خوشحالي وه مزدور نو خبر نن د مزدور په نوم چوټي وه مزدور نو خبر مننه ژوند د غربت بې حاله کړی هغه دمره و چې پرون خپل کور کې خادي وه مزدور نو خبر د احساس د مشقت با خامخا شوی و دله چوټي هم ضروري وه مزدور نو خبر هغه هغسې په خپل کار او اوقات کې مشغول بازار خوشې خاموشي وه مزدور نو خبر او د نعمتونو ویش چې وشو د مزدور په برخه د بندګانو بندګي وه مزدور نو خبر د نعمتونو ویش چې وشو د مزدور په برخه د بندګانو بندګي وه مزدور نو خبر
هغه د سرو ایټو بټۍ کې وسور انګار سره سر هغه د سرو ایټو بټۍ کې وسور انګار سره سر انوره څه سخته ګرمي وه مزدور نو خبر. ډېر ښه جي ډېر زبردست. انور صاحب شعرونه هم تاسو ډېر ویل. دا راته ووایئ چې تاسو اولنی غزل کله ولیکو؟ څنګه پته ولګېده چې زه شاعري کولی شم یا شاعرۍ کې مخې ته تللی شم یا د قوم خدمت چې کوم دی د شاعرۍ په توګه خپل د قلم د لارې کولی شم؟ تاسو پته څنګه ولګېدله؟ نو ما د 5م بورډ اګزام و چې ما پښتو سره لکه پښتو کې زه ډېر زیات پوه وم او د 5م بورډ اګزام چې کله ما وکړ نو زه پښتو کې ما ډېرې ښې نمبرې واخیستلې. د هغې نه بس چې دی زما پښتو سره ډېره زیاته مینه وه نو ما میټریک هم پښتو سره کړی. دا یې زما طرف لکه ژبه چې کوم وي که نه هغه د مور په شان وي که نه. لکه موږ خپل د ژبې خدمت کول پکار دي، خپل ژبې لپاره کوششونه کول پکار دي. زموږ ژبه چې کوم ده هغه نورو طریقو کې موږ له ژبه کې خبرې کول پکار دي، هغه لوستل پکار دي. خو ځینې خلک چې کوم دی هغوی د پښتو نه نفرت کوي، لکه بله ژبه کې خبرو کې ځان ماړه حسابوي. تاسو به هغه خبره څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو زه خو تا ویم چې سړی خپله پېژنګلو چې ده د هر چا په خپله ژبه کېږي. نو زه ویم چې زه پښتون یم، زما پهچان چې دی په پښتو دی. ما به څوک خلک په پښتو پېژني او څوک چې خپلې ژبې هېرېږي هغه سړی په خپل عمرو کېږي. دا د زما په خیال باندې د باچا خان بابا قول دی. بلکل هغه شاعر هم وایي که نه چې بله ژبه زده کول کې یو کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. اندازه چې تاسو د رمضان میاشتې په هکله یو کلام لیکلی دی، که هغه موږ سره شریک کړی خوند به وکړي. نو بس یا ستاسو په مخه دی جي. نهره باندې ګرانه وه ایله به مې نیوله، نهره باندې ګرانه وه ایله به مې نیوله، ډوډۍ چې به مې نه مونده روژه به مې نیوله. مننه جي. نهره باندې ګرانه وه ایله به مې نیوله، ډوډۍ چې به مې نه مونده روژه به مې نیوله. او په موږ چې د غربت روجې فرضي وي زه ماشوم په موږ چې د غربت روجې فرضي وي زه ماشوم یوه به مې خوړله او یوه به مې نیوله. مننه جي. ما کړی دی نفرت د جنگ پرستو خو څه داسې، ما کړی دی نفرت د جنگ پرستو خو څه داسې، د امن په لښکرو کې جنډه به مې نیوله. په ټوله پښتونخوا کې په امید د سرې ډولۍ، په ټوله پښتونخوا کې په امید د سرې ډولۍ، اوږه به مې چې ورکړه جنازه به مې نیوله. مننه جي. ته شیخه چې د کومې جنۍ سوچ کې بندیوانې، ته شیخه چې د کومې جنۍ سوچ کې بندیوانې، ته شیخه چې د کومې جنۍ سوچ کې بندیوانې، یتیمه وه نو څکه زړه سره به مې نیوله. ته شیخه چې د کومې جنۍ سوچ کې بندیوانې، ته شیخه چې د کومې جنۍ سوچ کې بندیوانې، یتیمه وه نو څکه زړه سره به مې نیوله. او ما ورځې ته به ورځ ویل او شپې ته به مې شپه وي، ما ورځې ته به ورځ ویل او شپې ته به مې شپه وي، اکثر په دې خبرو ما ته خوله به مې نیوله. مننه جي. جانانه د وصال جنون دې دمره چې چپ شه، جانانه د وصال جنون دې دمره چې چپ شه، دا تا ته به د وخته ستا کوڅه به مې نیوله. مننه جي. د حد نه قمقلانو ته سینه به مې وهله، د حد نه قمقلانو ته سینه به مې وهله، د حد نه هوښیارانو ته سینه به مې نیوله. د حد نه مننه جي. د حد نه قمقلانو ته سینه به مې وهله، د حد نه هوښیارانو ته سینه به مې نیوله. او منکر نه یم جیلره زه په خپل جرم قایل یم، منکر نه یم جیلره زه په خپل جرم قایل یم، دې ښار کې سړندو ته آینه به مې نیوله. مننه جي. تا هسې خپل زخمي زخمي وجود به پکې نه لید، تا هسې خپل زخمي زخمي وجود به پکې نه لید، پښتونه تا ته ستا د ژوند نقشه به مې نیوله. مننه. تا هسې خپل زخمي زخمي وجود به پکې نه لید، پښتونه تا ته ستا د ژوند نقشه به مې نیوله. انوره دا مو مینه کې ماشومه مرحله وه، انوره دا مو مینه کې ماشومه مرحله وه، دا تا به چې وي زما دروازه به مې نیوله. حد دی ډېر زبردست. انور صاحب ټیم ډېر شو خو په اخره کې به
څومره چې زمونږ مسافر دي هغو ته به څه پیغام ورکول غواړې که څه غزل وي د مسافرۍ په هکله د مسافرو په هکله هم څه شریک کړي خوند به وکړي هغه هم ډېر خوشحاله شي د مسافرو لپاره دا یو شعر زه وایم چې ستا مې تش نوم ته خپل کونتون جوړوي ستا مې تش نوم ته خپل کونتون جوړوي دا څوک چې ځي او څوک راځي کلي ته دې نه پس د غزل ویم جي ولې به نه یو ادیره کې روان ولې به نه یو ادیره کې روان چې یو ګمنامه قافله کې روان مننه جي د چا روجه شوه په اختر کې تیره د چا روجه شوه په اختر کې تیره د چا اختر دی په روجه کې روان مننه جي قاتل پښتون مقتول پښتون دی پکې قاتل پښتون مقتول پښتون دی پکې قاتل پښتون مقتول پښتون دی پکې داسې کردار دی په ډرامه کې روان مننه جي هسې دې ځان دی ړوند کړی ګني هسې دې ځان دی ړوند کړی ګني ته مې د کومه فاصله کې روان او د خمارو سترګو په چم راتیر شوم د خمارو سترګو په چم راتیر شوم څنګه به نه یم په نشه کې روان د شپې مې وجني خو سحر دا سړی د شپې مې وجني خو سحر دا سړی راځي زمونږ جنازه کې روان مننه جي د شپې مې وجني خو سحر دا سړی راځي زمونږ جنازه کې روان اوس مینه زړونو کې بیخي نشته دی اوس مینه زړونو کې بیخي نشته دی اوس مینه زړونو کې بیخي نشته دی اوس محبت دی خطره کې روان مننه جي مننه دا چې کړي موږ ته د رڼا خبرې دا چې کړي موږ ته د رڼا خبرې دا چې کړي موږ ته د رڼا خبرې دا سړی خپله دی تیاره کې روان مننه جي او دغه انور چې د دار سر ته درومي دغه انور چې د دار سر ته درومي دې د ژوند کومې ټپه کې روان او شیخه انور که په خولیه ښه نه دی مطلب ثاني دی شیخه انور که په خولیه ښه نه دی خو ستا نه ښه دی عقیده کې روان ډېر ښه ډېر زبردست شیخه انور که په خولیه ښه نه دی شیخه انور که په خولیه ښه نه دی خو ستا نه ښه دی عقیده کې روان ګرانو کتونکو دا موږ سره انور صاحب چې کوم پټ لالو خو یو ډیر خوندور شاعري کوي او یقینا چې ډیر جوور نظر لري ډیر خوندور شاعري کوي زمونږ دا کوشش دی چې تاسو ته موږ د پښتو ادب هغه شاعران چې کوم د پښتو ادب خدمت کوي او په سکرین او په سوشل میډیا باندې کم راځي هغه تاسو ته موږ مخکې راوړو نو دا زمونږ نن چې کوم پروګرام دا هم د هغې یو لړۍ وه نو اوس موږ راکړئ تر بل پروګرام په اجازت په بل پروګرام کې به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو د الله په امان